د کابل نیوز قدرمنو لیدونکو سلام. افغان کروندګر د دوی محصولاتو ته د بازار له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي ټول کال یې د پیازو او نورو توکو په کرلو، پاللو او ساتلو تېره کړه، خو د بازار نشتوالي ټوله خواري په اوبو لاهو کړې ده. کروندګر وایي د کرنیزو محصولاتو سوداګرو د ناامنیو او له پاکستان سره د لارو د تړل کېدو له کبله د دوی محصولاتو پلور ته زړه نښه کوي. دوی له دې هم شکایت کوي چې د توکو د ساتلو لپاره سړخونې او معیاري زیرمتونونه نشته. د ډایالوګ په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث لرو او په دې بحث کې راسره د افغانستان د سوداګرۍ خونې د بهرنیو اړیکو مسؤل ښاغلی ازرق حافظي میلمه دی. په دې هیله چې تاسو هم راسره اوسئ. حافظ صاحب مننه چې په بحث کې م راسره ګډون وکړه. تاسو به د سوداګرو سره چې د افغانستان تازه میوې او سبزیجات اخلي له دوی سره به هم په تماس کې حتما، او کروندګر اوس شکایت کوي چې سوداګر یې دا توکي نه اخلي ځکه لارې تړلې دي. ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟ د لوی خدای په نامه او د سلام او احترام په تقدیمولو سره تاسو ته درنو لیدونکو او ستاسو ګرانو همکارانو ته وعلیکم السلام. له بده مرغه د زموږ تولید اول کم دی، بیا چې تولید شي بیا د مزرعې څخه تر مارکیټه پورې ډېر ضایعات شتون لري، او بیا دا چې چین د صادرات او بین‌المللي مارکیټ ته یا د اقل منطقوي مارکیټ ته سنجول شوي نه دي. دا په خپل سر همدغسې را روان دي. که موانع پیدا شو، موانع پیدا کېږي، د مخنیوي لپاره هیڅ تدبیر نشته دی. حال دا چې باید موږ د مدرن اقتصاد پر بنسټ او اصول باندې هر شی لپاره آمادګي ولرو. مثال په توګه که چیرې بین‌المللي ریټ نرخ کمیږي یا په مارکیټ داخلي مارکیټ کې تقاضا کم وي، باید موږ د فصل لپاره د بل فصل د ګراني فصل لپاره زیرمې ولرو، ذخیرې ولرو، سرخانې ولرو، او دا شیان یا داسې یو مرجع موجود وي چې دا مازاد د تولید یا مازاد د مارکیټ شیان راونیسي یا هغه سوداګر راونیسي او هغوی لپاره مالي اسانتیاوې باید برابر شي چې سوداګر ووایي چې مثلا که چیرې تاسو دا اضافي محصولات رانیسئ او زیرمه کوئ، موږ تاسو ته به ارزانه قرض او په ښه شرایطو سره قرضې درکوو. نو په دغه ترتیب دا امکان دی شته چې ضایعات ډېر لږ شي. او بله خبره دغه دی چې قیمت د شیان په فصل کې ډېر ټیټ وي. دا حتی د بزګرو او د کروندګرو هغه زیارونه او هغه پیسې چې دوی لګول دي هغه نشي پوره کولی. نو په دې ترتیب سره دوی ته کرنه یو بېګټه مشغله ثابتېږي او دوی بیا ډډه کوي، بیا وایي چې موږ څه ضرورت دی چې دومره زیار وباسو. دوی اوس ډېر شکایت د افغانستان هغه ولایتونو کې چې پیاز ډېر کرل شوي کروندګرو وایي پخوا به دوی نور کلونو کې به د پاکستان ته او یا د پاکستان له لارې هند ته تلل، سږ کال وایي لارې تړلې دي، سوداګر یې پیاز نه اخلي. موضوع دا ده چې دغه ستونزو سره موږ هر کال مخامخ کېږو. که د تازه میوو فصل هم راځي، مڼې وي، سږ کال بیا په هغه حاصلات چې رسېده په هغې وخت کې پاکستان سره ستونزې راپورته شوې، لارې وتړلې. دغه ستونزو د حل لپاره ولې اقدامات نه کېږي؟ له پیله له اوله ولې متوجه نه وي حکومت ورته؟ خو داسې چې حکومت د اقتصادي ودې کړنلاره نه لري، اساسي کرښه معلومه نه ده. دوی په خپل سر همدغسې روان دي، یو بدوي اقتصاد په څیر چې په هغه کې هېڅ سنجش نه وي، هېڅ علمي پیشبیني نه وي، همدغسې را روان ده. او ما وار وار دا برسېره کړي دي او دا مې غوښتنه کړې دي چې باید حکومت د اقتصادي ودې اساسي کرښې ولري، او تر اوسه پورې دا شتون نه لري. د هغه کرښو په دننه کې هر شی لپاره، هر سوال لپاره ځواب باید شتون درلودلی وای. متاسفانه دا نشته دی. هر کال دا تجربه، دا ترخه تجربه لکه یو معیوبه دایره تکراریږي او تکراریږي او تکراریږي، هم مشکلات په خپل ځای پاتې کیږي. نه په لویه کچه ریاست جمهوریت کوم کړنلاره لري، بیا په دوهم قدم دا وزارتونه د مشکلات د حل لپاره د نسخې لري،
نو دا لهان خلک غریب خلک د کروندګر څخه نیولې سوداګر ټول په مشکلات سره اخته سوداګر او کروندګر یو انتقاد هم دا دی که بازار نشي راته پیدا کوي یا د اقل په دغه عمر کلونو کې خو باید لکه څنګه تاسو ول د محصولاتو چې کوم ځینې دوی راخلي او بیا د کوردانه مارکیټو ته انتقالي تاسو ول ضایعات لري د دغه ضایعاتو د مخنیوي لپاره خو باید کار شوی وي یا د اقل دغه توکو د زیرمه کولو ساتلو لپاره خو باید امکانات رامنځته شوي وي که بهر پاکستان سره دوی ستونزه نشي حل کوی په کوردانه خو باید دا کارونه شوي وي داسې چې هغه ضروري شیان چې دغه کارونه لپاره جوړ وو او زموږ ملي تجربه هم دا برسېره کول ورته موږ د حل لار درلودل مخکې د مثال په توګه دلته بانک کشف زراعتي موجود و کله چې کروندګر پیسې ته ضرورت درلودل هغوی ورته په ډېره اسانه توګه قرضې ورکولې او که سوداګر غوښتل چې صادرات خپل زیات کړي دلته بانک انکشاف صادرات موجود و دا بانک انکشاف صادرات د صادراتو په مقصد او د صادراتو د تیاری په مقصد قرضې ورکولې په ډېر ښه اسان شرایطو کې اوس که چیرې دغسې دوه بانکونه شتون ولري ډېر مشکلات حل کېږي اول دا چې بزګر داسې بیړنی مجبور نه دی چې په ډېر ارزانه بیه په هیڅ دا خپل شیان خرڅ کړي ځکه چې دوړې نه لري دا بانک کولی شول چې دوی ته قرضې ورکړي بیا چې دوی مال خرڅ شو بیا خپل پیسې بیرته اخیستل دوهم دا چې دا سوداګر کوم چې مثلا د مثال په توګه د پیازو سوداګر دي هغه غوښتل چې پیاز زیرمه کړي مثلا 1000 ټنه 1 لک ټن دا بانک په اعتبار د هغه موجود شی 90% د قرضې ورکولي 10% خپل سرمایه ولګوه او 90% مقرض درکو په دغه ترتیب دا یو مسؤلیت پیدا کېدل سوداګرو ته بل دا چې سوداګر غوښتل اوس په بینالمللي مارکیټ کې خو یو مطالبه باید وشي ډول د پیاز مصرف شته دي دا پیاز وچ پیاز مصرفيږي هغه پیاز چې مثلا یو څه سره شي په غوړې مصالحې ته جوړیږي نور شي ډیر شیان دي تقریبا 19 قلمه د پیاز څخه شیان دغه څه جوړیږي بل دا څه دي چټنی د پیاز دي مثلا دا اچار د پیاز دي ډیر شیان دي یا پیاز د کوچنی وړي په بوتلو کې سرکې کچول کی هغه ډیر مفید هم دي او په دنیا کې دا رواج مخکې منګه خپل د مثال په توګه د منی په کلتاسو ویلي دا مازاد د مارکیټ څخه دا راټولیدل اولته شرکت میوه قندهار موجودو الته د ډیر پرمختللي سیستم د جوس جوړولو یعنی شربت جوړولو کارخانه بل مربات بیا د سیبو بیا مثلا بیا جامو بیا کمپوت د منیوي چې دا ساتل کېدل او په عام په ملي مارکیټ خرڅېدل هم د افغانستان کې مقصد دی ورسته کېدل او مخنیوي کېدلی اوس هغه شان چې شپېته کاله د مخه موږ درلودلو او یا کاله د مخه اوس نه موږ کارنیز بانک درلود او صادراتي بانک اوس ګاونډي کې ایران لري او ښه نتیجه ورکړې ده خو ګرچې د بندیزونو سره مخامخ دي اما دا بانک ګټور ثابت شوی د دغه هېواد دپاره اوس ولې افغان حکومت ته دغه څه له پامه یې غورځېدلي پام یې ورته نه کېږي آیا زموږ له نظام سره په تضاد کې دی د دغسې بانکونو او رامنځته کېدل اروپایي ملګري اجازه نه ورکوي که څه قیصه وي سیاست خو اقتصادي سیاست باید داسې وي چې ټول ظرفیتونه د یو هیواد په پام کې ونیول شي او د هغې د ودې لپاره مرستندوی وسي پالیسي د حکومت اما دا حکومت له اوله څخه داسې د IMF او بینالمللي قرضه ورکوونکي مؤسساتو د خوشحالۍ په خاطر ټول بنسټونه د اقتصاد د افغانستان تباه کړل د مثال په توګه په ټول افغانستان کې یو شرکت و د شرکت سمون دا شرکت سمون وظیفه دغه و چې دا وچې میوې پروسس کې پاکینګ کې بسته‌بندي کې او بیا لیبلینګ کې او بیا د صادرات لپاره یې آماده کی اوس مهال د افغانستان میوه په دې خاطر باندې په ځینې هیوادونو کې نه خرڅيږي او ډیر ښه باز مارکیټ نه لري چې دا پروسس نه کیږي دلته پاکینګ خنه دي د سټانډرډ سره برابر نه دي او لیبلینګ نه لري او سرټیفیکیشن نه لري او سرټیفیکیټ چې باید یو کوالټي کنټرول تصدیق کړي چې دا ښه کوالټي ده دا شی نشته دي
حال دا چې مخکې موږ دا درلودلو دا شرکت سمون وظیفه هم دغه شی و چې پروسس کول پاکینګ کول لیبلینګ کول بیا هیئت دلته خو موجود نه و نور ستاندرد داره د خارج څخه بیا خلک راته دلته دا موقتی د فاصل کې دا سورت کول بیا استامپول بیا سرټیفاید کول بیا دا صادرات کړي اوس دغه سمون شرکت دوی په لیلام خرڅ کړ یوازنی مرجع یوازنی مؤسسه چې دوی چې میوې د پروسس لپاره مونږ درلودلو هغه د وزارت مالیې لیلام کړ ولی یعنی معنی دا د پرځای چې د صادراتو لپاره فسیلیتی یا تسهیلات فراهم کی هغه کم تسهیلات چې د پخوا څخه راپاتې هغه لیلام کړل ډېر پرشه ما دا هغه وخت وزیر مالیې ته ویلي ما ول چې ته په دغه مځکه څو روپۍ لاسته راوړي دغه فابریکې چې د مځکې پیسې خرڅوي ول چې مثلا $2 میلیون ما ول زه د ګارنټي کوم چې په کال کې $10 میلیون دغه د حاصل څخه ته واخله دا مکوه ما ول دا مکوه دا خیانت دی اما دوی هم دا کار وکړ دا جنګلک کارخانه د تخم چې دا د کارخانو مور ده یعنی هر چرته چې د یو پرځه یو کارخانه خرابېدل په جنګله کې ریختګری درلودل هغه پرځه دلته جوړېدل بله او د ډیر اقتصادي ضایعات څخه مخنیوي کېدل ځکه چې یو پرځه د مثلا د 200 بوینګ تیاری چې وي هغه پرځه نه پیدا کېدل په دنیا کې ځکه چې هغه اوور ډیټ په اصطلاح وخت تیر وو هغه پرځه چې خرابېدل یو هغه موږ دلته کوي شو په کومه معمولی پرځه $15,000 قیمت درلود په مارکیټ اول نه پیدا کېدل بیا پیدا کېدل بیا دلته یو صوفي کول هغه کاریګر ریختګری وو هر پرځه چې د تیاری ورته ورکول کېدلی هغه ورته قالب جوړول تولیدول به درته یعنی زمونږ د نساجي کارخانه کوي که مثلا د جوس کارخانه وي هر کارخانه چې ویل تم پرځه چې خرابېدلې عمل ته په جنګل کې جوړېدل د کرنې وزارت ته چې وسراشي د دوی چارواکي اوس یو دلیل دا وړاندې کوي سودا د کاروانګر وي موږ سره مشوره نه کوي ټول په خپل خواخه باندې یو شی وکړي وي هغه بیا بازار کې ډیر وي او صادراتو کې مستون سره مخامخ وي دا جواب څومره منطقي کېدی شي هیڅ منطق نه لري په دې چې په دنیا کې په میلیونونو تن پیاز خرڅيږي په میلیونونو تن مانه خرڅيږي د دې پرځای چې دوی یو کلنلار ورته جوړ کړي دوی وایي چې ما سره مشوره نه کوي څه مشوره درته کوي پلر یې هم دا شی کړلی وو نیکه هم دا شی کړلی اوس دا هم کوي ته ورته زمينه برابر کړه چې همدغه موجود شي چې شتون لري دا په سمه توګه مارکیټ ته پیدا شي او دا خو معجزه نه دی آسان خبره ده مخکې کوپراتیفونه او کوپراتیف زراعتي موجود دا کوپراتیف د دولت لخوا حمایه کېدل دا کوپراتیف یو منفرد بزګر قادر نه دی چې تسهیلات فراهم کړي اما کوپراتیف کولای شي چې 200 300 400 کاروانګر سره یو ځای کېږي کوپراتیف جوړوي بیا دولت هم ورسره مرسته کوي هغه لوی پانګه پیدا کېږي هلته امکان دی لوی کارونه پیدا کېږي نو هیڅ نشته دولت زمونږ همداسې په خپل سر روان دي نو دوی اوس دغه ملامتي چې ځان لري کوي او لاسته راوړنه چې خپله ښیي د تازه میوو دپاره مو یو هوایي دهلیزونه پرانیستي دي او تر اروپا پورې او د سیمې بېلابېلو هېوادونو ته دا تازه میوې موږ د خپل امکان تر وسه رسوو پرته له جلغوزي چې دا یو سم کار و ځکه چې چین مارکیټ ډېر وخت غواړي چې موږ مال ورته ورسوو د پاکستان له لارې د ایران له لارې او دا پروسس په افغانستان کې وشو او دا یو 100 تن جلغوزي صادر شولې ولې د منا یا د انګور یا د څه لپاره هوایي دهلیز ګټه نه کوي په دې چې اول دا درته وایم چې دا ټول د کریډور څخه چې صادرات شوي 3300 تنه دي په 2 کال کې 3300 تنه په پرتله د 6 لک تنه د لمده میوه یا تازه میوه او تقریبا 3 لک نور شیان چې موږ صادرات 1 میلیون تن د 1 میلیون تن په پرتله 3000 تن چی شي دي که 1% وبولې باید 1000 تن وي
نو دا خلکو ته دوکه ورکول دي تبلیغاتي تاسو د چین د هوایي دهلیز خبره وکړه چې په دې وروستیو کې پرانستل شو او زه پکې وم تاسو ورکې وایي د جلغوزیو دپاره یو انتقاد دلته هم دا کېده چې چین سره خو موږ د اورګاډي لیکه لرو د څه ضرورت و هوایي دهلیز ته نه هغه خو بند شو هغه 2 کاله وشو چې موږ خو دا لار وباسل دلته لار پیدا شو اورګاډي راغلل مزار ته موږ مشخص وړاندیزونه حکومت ته وکړل اما بیا حل نشو هغه غیر اقتصادي شو بیا بند شو خالی 3 غشته 3 کاروان راغی چې پاره یو کې اویا اتیا کانټینر تقریبا 240 کانټینر دلته د مغلار خراغه دولت هم ویلي چې د صادرات لپاره ازبکستان اجازه نه راکړي چې موږ خپل ټوکی په دا تش واګونونو کې ډکو او چین ته ورواستو یا قزاقستان ته ورواستو یا بل هیواد ته ورواستو دغه واګون تش راځي البته دوه چند به کرایه اخیستل یو د تک یو د راتک په دې خاطر اقتصادیت نه دل کنه خلر کړو او بل دلیل دا چې دا گاونډي هیوادونه دوی سره هغه په تفاهم کې و چې من پرې دی چې دا نو اوس به د حکومت دپاره خلاص راوړنه دا وای په دې لنډ وخت کې چې دا گاونډي هیوادونو سره ترکمنستان او ازبکستان تاسو ویل هغه ستونزه حل شوې هغه خبره کوي چې دا نه وای دهلیز چې دوی پرانستی دی خو داسې دی چې د دهلیز خو 2 دلیل لري یو دلیل هغه دی چې تبلیغاتي بڼه لري د ناامیدي رفع کولو لپاره د عوام خو نه پوهېږي چې څونه موږ تولید لرو او دا دومره ارزښت هم لري چې رئیس جمهور یا د اجرایي رئیس ورشي پرانستو لپاره بالکل مخالف یم 100 ټن که په ټن کې $100 ګټه وکړي $2000 کې که $100 ګټه که $1000 وکړي $10000 کې او هغه تیل چې په دارا بندانو کې چې بندیز الته پیدا کیږي په لارو کې دا تیل چې الته مصرفيږي لاس چنده ته دغه زیات دي خو خالی دا یو تبلیغاتي بڼه لري چې دا او دغه نورو هیوادونو ته چې تازه میوې لیږدول کېږي دا خو د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې په سبسایډي باندې چلیږي دا هم سبسایډي او ویل کېږي چې هغه پیسې چې دغه توکو په لیږد باندې لګېدلې دي له ګټې نه ډېر پیسې دوی په مصرف لګولي داسې دي چې په موسم کې 1 کیلو هندوانه یا خټکی $1 څخه زیات نه وي په هیڅ ځای د دنیا کې عمده بیا پرچون کې دیش $2 شي $2.5 شي خو مقصد ځکه چې هغه 2-3 لاس یو نفر 10 تن اخلي بیا بل 100 تن اخلي بیا 50 تن بیا بل اخره د پورسیږي چې یو دانه یو څوک اخلي نو دوی که $1 خرڅ کړي خو کرایه $1.10 سنت دي هغه شی مفزي او کرایه هم توانیږي په خلکو باندې نو په هغه اساسي شیانو باید دوی ترکیز وکړي دوی ګټې ته همدغه دي چې مصرف یې د لارې د امریکا په غاړه اخیستی او دوی چې خرڅ کړي دي هغه ګټې ته دوی زیاتره دا تبلیغاتي بڼه درلوده چې دا د خپل ځان ته روحیه ورکول چې موږ یو کار کړي اما زه په دې مخالف وم چې ما ول چې د اصلي کار پر ځای کچېرې دا نمایشي کار نه وکړو او په هغه کې عادت شو اصلي کار را نه پاتې کېږي نو په دې خاطر په کار دی چې هغه اصلي او اساسي بنسټونو سره مصروف اوسېږو اوس مثلا 1 میلیون ټن صادرات لپاره فکر وکړو چې څه صادرات دا خو بیا په هوایي کرښه کې کچېرې دلته زمونږ یو کاروان وای دی الوتکو د کارګو الوتکو چې هر پرواز کې 200 تن او 300 تن او په ورځ کې 15 پرواز او شپږ پرواز دا امرتسر خو ډیر لاندې کې دي چې په ورځ کې 10 پرواز وشي او په هوایي دهلیز کې حافظ صاحب دا ټول چې دا انتقال شو 10 تن په هوایي دهلیز لارې به دوی جلغوزي انتقال کړي یا به وچ او تازه میوه انتقال کړي اما پیاز خو نشي کولی چې هغه نه دا تازه میوه هم نه شي کېدلی ځکه چې اقتصادیت نه لري دا جلغوزي دا خود ځکه چې یو ټن تقریبا $10,000 هم زیات دی اوس ولی مشکل څه شي دی مشکل دا دی چې اوس $10 بیا تیاره برابرېږي میاشت تېرېږي دا خو هوایي سنه شو دهلیز نه شو هوایي دهلیز هغې ته وایي چې په لپسې پروازونه وي مثلا زموږ خپل کارګو شرکت وي سهار یو پرواز کوي بیا 8 بجې بیا 10 بجې بل پرواز دی بیا 12 بل پرواز دی بیا 4 بجې 2 بجې بل پرواز دی
تر سهاره پورې همدغه پروازونه وي او یو خواته 20 پرواز یا 10 پرواز په ورځ کې وي. هغې ته بیا هوایي دهلیز وایي. د هوایي دهلیز خو دا نه دی چې په میاشت کې یو ګشته او شی ویسه او بیا هغه په مسافربري الوتکه کې. که راشو حافظي صاحب د خپرونې وخت هم کم دی، وروستو که راته ووایي چې ستاسو نظر ښه لارې کومه دي، هغه اساسي کرښې چې تاسو ورته وایي په څه باید ډېر تمرکز وشي د دغه نمایشي کارونو په ځای چې هم سوداګر راځي وي هم کاروانګر تاوان سره مخ نشي؟ اول خو دا دی چې باید هغه شیان موږ تولید کړو چې هغه لپاره دلته مارکیټ شته او موږ د بدیل واردات په حیث یې ګټه پورته کوو. د مثال په توګه غنم اوس ډېر لږ دی، باید غنم تولید شي. دغه لپاره یو ملي پروګرام باید وي چې خواړه تولید کړو. غوړي باید تولید کړو. مخکې دلته د اسپنزر شرکت او سخي ماشینکارانو په مزار کې او دلته بوست شرکت په هلمند کې او موافق شرکت په هرات او غور بادغیس کې. دا خلک نه یوازې مالوج یا پنبې تولیدولې، دغه ترڅنګ د پنبهدانې څخه غوړي تولیدلې، صابون تولیدېدل، بیا پوستک د حیواناتو د خوراک لپاره تولیدېدل، بیا کنجاري تولیدېدلې د مالداري د فارمونو لپاره. هغه شان بالکل تباه شو. په هغه باندې باید ترکیز وکړو. پس له هغه زموږ سنتي نباتات و مثلا پخته، مثلا زغیر، مثلا کنجد، مثلا شرشم، دا ټول سنتي بوټي دي یا شیرین بویه. په دغه اکله دوی هیڅ کار نه دی کړی. د اقل د لن تاریخ د اقتصاد د افغانستان باید دوی ولولي او دوی باید وپوهېږي چې موږ څه کول. دوی وایي چې موږ یو دلیل همدا ده چې بازار کې مداخله نه کوو، خصوصي سکتور ته دوی ناز دي چې باید په دې برخه کې سرمایه گذاري وکړي، اما خصوصي سکتور او سوداګر هم د امنیت له نشتوالي او له نورو ستونزو. نه، یو غلط درک دی. دولت په نظام اقتصادي بازار کې ډېر رول لري. مثلا د امریکې فری مارکیټ اکانومي یا هغه بازار آزاد دی، اما هلته کله چې دوی صادرات د خپل پنبې کوي او کروندګر پنبې کوي 10% دولت ورته سبسیډي ورکوي، ځکه چې د بین المللي نرخ د برابرولو لپاره چې دوی رقابت وکولی شي. امریکایي بزګر نشي کولی په دې چې یو امریکایي $15,000 یو بزګر تنخواه اخلي د فارم والا څخه، اما په مصر کې $200 اخلي، په چین کې $150 اخلي. نو دا $15,000 خو په هغه فارم والا چې فارم سختن دي لپاره ډیر ګران دي. نو دولت په خپل مداخله کې تر 10% پورې دوی ته سبسیډي ورکوي. مثلا قیمت یې $10 دوی $1100 ځینې اخلي، بین المللي ریټ دی $10. بیا دا خرڅوي په $10 بیرته په خارج کې په هغه هیوادونو باندې چې دوی نساجي کارخانې لري. نو دا یو منل شوی مسله ده چې په اقتصادي ودې د یو هیواد او هغه اقتصادي اولویتونه د یو هیواد د دغه سمون ورکول او سم تسو ورکول د دولت کار دی. مننه حافظي صاحب چې په باسم رسره. قدرمن لیدونکو د تاسو مننه.